अस्सलाम वालेकुम मलगरो जुनेद खान ما حکومت خو په سنټ کې آئینی ترمیم بل منظور کو اوس ډیر ملګری دا تپوس کوي چې د سنټ نه دا بل منظور کېدو نه پس کیږي د عمران خان بس جوړیږي عمران خان سره به کم قسم سلوک کیږي آیا عمران خان به رها شي کنه اور بل د ترمیم حواله سره در سره هم اهم معلومات شریکوم دا ترمیم صرف اور صرف د سنټ نه منظور شوی دی جی په سنټ کې دا ترمیم چې کوم دی دا پاس شوی دی 65 ټوټونو حکومت غشتلی دی په 65 ټوټونو باندې دغه ترمیم چې کوم دی حکومت پاس کړی دی د ترمیم د پاره 64 اټونه ریکوایرډ چې حکومت پکې 65 اټونه ایشتلی دی او په سنټ کې دغه ترمیم پاس کړی دی خاص کله یو آئینی ترمیم د سنټ نه پاس نو سنټ نه پاس دا بیا قومي اسمبلی ته ځي او قومي اسمبلی کې اله یو بل پاس کیږي اله یو قانون منظوریږي چې هغه کې 2/3 اکثریت وي نو حکومت سره 2/3 اکثریت نشته دی دا خو کاره خبره ده چې حکومت سره 2/3 اکثریت نشته نو قومي اسمبلی کې دا بل چې کوم دی دا روکاوي دی شي قومي اسمبلی نه دا بل نشي پاس کېدی خو ځکه چې بیا هم حکومت ځان سره د پی ټی آی کسان را یوځای ک اور 2/3 اکثریت پوره کو 225 سیټونه حکومت ځان سره پوره ک په 225 سیټونو باندې 2/3 اکثریت حکومت حاصلول شي نو اوس کچره په 225 سیټونو باندې حکومت 2/3 اکثریت حاصل کو اور د قومي اسمبلی نه هم دا بل پاس کو قومي اسمبلی نه هم آئینی ترمیم منظور کو نو بیا به دا معاملې دی سپریم کورټ لجی نو په سپریم کورټ کې د الریډي دوه ججز په انتظار باندې ناشتي چې د آئینی ترمیم کې هغه دوه ججز سره زیاتې کیږي نو به څنګه د آئینی ترمیم چې کوم دی سپریم کورټ نه اپروف کوي آی کې یو د جسټس منصور علي شاه صاحب او یو د جسټس منیب اختر صاحب دا دوه د په انتظار دي چې سنټ نه د پاشي قومي اسمبلی نه د پاشي راضي به مونږ نو څنګه ودا مونږ بیا اپروف کوو نو دا سپریم کورټ کې ودا معاملې چې کوم دی رفع دفع کیږي جی اوس ډیر مرګري وای چې دا قانون جوړېدو سره عمران خان ته مشکلات بالکل دا ښکاره خبره ده چې دا قانون کله جوړ شي آئینی ترمیم وکړل شي حکومت په خپل خوخه باندې چیف جسټس راولي نو بیا به خامخا هغه د حکومت مني نو بیا عمران خان ته مشکلات راتلی شي جی خو ټول نه پیله دا قانون چې کوم دی د آئینی ترمیم چې کوم دی دا مطلب منظورې دی نشي د دې حواله سره به خامخا خلک خپل ریاکشن شو کوي احتجاجونه به کیږي په سپریم کورټ کې به پی ټی آی په دې باندې ابجیکشن کوي سپریم کورټ کې په دې باندې سټے راایستل کیږي سپریم کورټ کې په دې باندې ټرایلز چلی چې سپریم کورټ کې الریډي دوه ججز د دې په انتظار دي جسټس منصور علي شاه صاحب او جسټس منیب اختر صاحب اوس دې کې جسټس منصور علي شاه صاحب سره او جسټس منیب اختر صاحب سره زیاتې څنګه کیږي ځکه دینه پس چې کوم سینیئر موست جج دی کنه نو هغه جسټس منصور علي شاه صاحب دی مطلب قاضي فیض عیسی چې ریټایر شي کنه قاضي فیض عیسی نه بل پاکستان چیف جسټس منصور علي شاه صاحب جوړیږي چې جسټس منصور علي شاه صاحب حکومت نه غواړي چې د پاکستان چیف جسټس شي د حکومت چې دومره منډه تړي شوړي کړی دي یو قاضي فیض عیسی لپاره جوړی کړی دي او یو دغه مطلب جسټس منصور علي شاه صاحب لپاره جوړی کړی دي چې قاضي فیض عیسی پاتې شي یا جسټس منصور علي شاه صاحب د پاکستان چیف جسټس جوړ نشي او چیف جسټس چې کوم د پاکستان راځي مو په خپل خوخه جوړ کو لکه د آئینی ترمیم کې شک دا هم دی چې شک مطلب دا چې دا اکټ پکې هم دی چې دوی وایي چې موږ به 12 رکنی کمیټي جوړو او هغه 12 رکنی کمیټي چې کوم دا هغه به چیف جسټس فیصله کوي چې د پاکستان نیکسټ چیف جسټس په څوک ویږي نو په دا آئینی ترمیم هم دی چې دا جسټس منصور علي شاه صاحب او منیب اختر نه غواړي ځکه چې په دې آئینی ترمیم کې سره خو کلیام زیاتې دی نو دا اپډیټ تاسو خپل رائے شریک کول شئ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام